په جنوبي ضلع لکي مروت کې د خالی پرواز د پاکستان د پوځ د یو گاډي سره نږدې بمي چاودنه شوې ده چې د ریپورتونو له مخې د پاکستان د پوځ د یو افسر په ګډون پکې شپږ عسکر وژل شوي دي. پوځ لا په رسمي توګه د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د لکي مروت پولیس وایي چاودنه د لکي مروت د کورمې پورې غاړې په سلطان خیل سیمه کې نن غرمه شوې ده. سلطان خیل د پنجاب میاوالی ضلع ساحل سره جوخته یو غریزه سیمه ده. د پولیسو په وینا له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه په ګیره کې اغوستې او د لټون عملیات پیل کړي دي. د پولیسو وینا ده چې د مرګ جوړې په اړه لا کره معلومات نه لري. د سیمې امنیتي سرچینو ویلي چې په چاودنه کې د پاکستان د پوځ د یو افسر یا کاپتان په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي او یو بل جوبل شوي دي. سرچینو ویلي چې دا د ماین چاودنه وه چې د سړک په غاړه خښ کړې شوي او هغه مخال چاودلي چې پوځ سیمې د استخباراتي معلوماتو په اساس د عملیاتو لپاره روانو. سرچینو ویلي چې له چاودنې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې خم شوي. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان د پوځ افسر کپتان فراز او د ملیشه ځواک صوبدار میجر ناصر، لانسنایک حسین علي، لانسنایک محمد انور، سپاهی منظور او سپاهی اسدالله شامل دي. د سرچینو وینا چاودنه کې پوځي گاډي په بشپړه توګه زیانمن شوي دي او په پیښه کې جوبل او وژل شوي عسكر بنو سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي دي. تر دې مهاله د برید ذمہداري چانه د منلې. د پاکستان پوځ هم لا د عسکرو د وژل کېدو پړاس خبرګون نه ښکارا کړي. د پاکستان پوځ هم 13 میاشت په بلابلو عملیاتو کې د شلګونو ترهګرو د وژلو دعوه کړې و او ویلي وو چې روان کال امنیتي د 1115 عملیات کړي. ځواکونه په ملک ټول دي. پوځ ویلي چې د مای میاشت کې تر سره شو 200 یو کم سلويخ وسلوال وژل شوي، 390 نور عملیاتو کې نیول شوي دي. د ریپورت ترمه په دغه پیښو کې 92% په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. په ریپورت کې د نورو صوبو په اړه څه نه دی ویل شوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400